تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان زندہباد پاکستان زندہباد افواج پاکستان زندہباد رستم ټایپ ډي هسپتال زیر اهتمام د پاک پوج سره د یووالي او د انډیا خلاف ریلی د MS ډاکټر شاهنواز خان په مشرۍ کې ترسره شوه. ریلی کې د رستم هسپتال عملي او تاجر ورولۍ ګډون کړی و. په دې موقع MS ډاکټر شاهنواز خان او د تنظیم تاجران رستم بازار سرپرست اله فیاض علي ایوان او نورو وویل چې موږ د پاک پوج سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د ملک پاکستان په خاطر به د هیڅ قسمه قربانۍ نه رستو نشو. ډاکټر شاهنواز MS ټایپ ډي هاسپټل رستم زموږ د هسپتال د طرف نه چې کومه ریلی وشوه هغې کې زه تحصیل رستم تاجرانو د سیاسي مشرانو د خپلو ډاکټرانو د خپلې صحت عملې ټول د طرف نه موږ پاک فوج ته دا باور ورکو او دا دغه کو چې موږ تاسو سره شانه بشانه ولاړ یو او انشاءالله زموږ په خپل فوج باندې دا یقین دی چې دی د انډیا د هندوستان هر قسم جارحیت مقابله کولو برپور صلاحیت لري او موږ به انشاءالله د پاکستان د بقا دپاره سالمیت دپاره او تحفظ دپاره د خپل فوج سره شانه بشانه ولاړ یو او د هر قسم قربانیانه به رستو کیږو نه انشاءالله او الله تعالی دې زموږ د پاکستان او د فوج حافظ او ناصر شي آمین. پاکستان آرمی زنده‌باد پاکستان همیشه زنده‌باد. مونږه د پاکستان آرمی سره شانه بشانه ولاړ یو او د مودي سرکار او د اسرائیل خلاف مونږ بالکل په یو پیج باندې یو. دا یو غیر سیاسي فورم دی که هرې پارټۍ سره مونږ تعلق ساتو هغه اندروني خبرې اترې به په خپل ځای او انشاءالله تعالی د مودي خلاف او د اسرائیل خلاف مونږ ټول په یو ځای او مونږ د خپل پاک آرمی سره شانه بشانه به ولاړ یو انشاءالله تعالی. د رستم ټایپ ډي هسپتال MS ډاکټر شاهنواز خان زیاته کړه چې د پاکستان د بقا سالمیت او تحفظ لپاره به موږ د پاک فوج سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.